مفتی صاحب بعض عبارت د جمعیت علماء اسلام داسې چې د هغې نه توهین د انبیاو، تکفیر او تفسیق او تذلیل او توهین د صحابو، او دارنګه تکفیر او تذلیل د علماء دیوبند، او دارنګه د ختم نبوت نه انکار لازمیږي. تاسو په هر چوک کې دا ناره وایي چې د ختم نبوت منکر کافر دی. زه به نن ثابتوم چې جمعیت علماء اسلام دا د ختم نبوت نه منکر دي، او دې د ابو جهل د نبوت چې دی د ابو جهل د نبوت دی قائل دي. مولوی صاحب د زمار په ترمنه جواب دا ودرول دا په جمعیت علماء والا باندې تهمت او الزام دی. جمعیت علماء اسلام والا د دینه بری دي. البته بلال پنځګری صاحب چې په کوم اصول او طریقې سره د جمعیت والا تکفیر کوي، نو د بلال پنځګری په دغه اصول سره د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین، احناف علماء دیوبند او خصوصا د تمام پنځګریانو تکفیر لازمیږي، او د بلال پنځګری په دغه اصول سره پنځګریان یقیني طور کافران، مشرکان، بدعتيان او مرتدین ګرځي. اذن الله. او زه بیا وضاحت کوم، زه پنځګریانو ته کافر نه وایم. البته زمونږ د علماء دیوبند کومه فتوا ده چې پنځګریان ګمراه دي، زه په دې نه مقاید. البته بلال منصب چې کوم اصول وضع کړی دي په دې باندې جمعیت علماء ولا تکفیر کوي. په دې اصول د ټولو اول صحابه کافران کیږي، په دې اصول د ټولو اول احناف کافران کیږي، په دې اصول باندې ټولو اول علماء دیوبند کافر کیږي. او ثانیاً په دې سره د شیخ طاهر صاحب واخله تر بلال پنځګری سي پورې دا ټول مرتدین، کافران، مشرکان ګرځي. زه بیا وایم زه ورته کافران نه، زه ورته ګمراهان نه. البته دې چې کوم تکفیري اصول کې خو د پاک اصول سره به ان شاء الله زه ثابتوم په مورده کې چې په دغه اصول سره یو پنځګری دی نه بچ کیږي. دویم نمبر دی وای جمعیت والا بد زمانی کول د امت تکفیر به کوم څه چیلنج ورکو. د جمعیت علماء والا یو کتاب دغه سوچت کی چې هغه اشاعت او توحید ته